أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. سورة التين ابتدا کی خبر شیوا صورت کې مسله د توحید دا په صورت کې د توحید او د سنت د بیان طریقه دا په صورت کې تشجیع دا د تبلیغ په تبلیغ باندې تیزی ورکي پاسې دا خبر ورسوي بیا شواهد نو صورت کې داوی چې دغه 15 کسانو په شانتي اغه چې څنګه مسله رسول نو تاسو هم دا شانتي بیانوي رسوي. انسان د پیدایش تذکرہ به کوم کولا اپینزو کسانو تذکرہ چې آغا نوح علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام او محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دائی تذکرہ شوا سا مختصر غندے قرآن کریم کے خو دیر پا تفصیل سراد دے باس شوے دیں دا ټول گوادی په دې باندې چې انسان منګه په خپل سانچکه جوړ کړل پیدا کړل لیکن کله چې د خپل لار نه واغښتو نو ګرځول منګه لاندې د لاندونه دی بیا ذلت په لار باندې روان دی نورو زینو کې همېلی انسان چې کله بډاوالي تورسی نو بیا یو وخت په دمانه داسې راشي چې بیا لکه لا يعلم بعد علم شيئا بیا رستو د علم نه رستو د پوهه نه عقل نه بیا عقل بیا کار پری دی بیا پس نه پوي دا خی په دې باندې چې اے انسانا تابانی انقلابات راضی تابانی حالات بدلیگی را بدلیگی اول وڑو کے وے پس نہ پوئی دے صدی نشو کولے نور پسے بیا آخر کے چکل دے دا ہر سو زور و طاقت پا مٹو کے پسینہ کے پا جب کے راغے نو بیا داغین رستو داغا طاقتونا دا نرو رو واغستے شو. سورت یاسین کې ویلي ومن نعمره ننکسه فی الخلق چاله چې عمر ورکو عمر ول زیات کو نه دا په اندامونو کې کمزوري راشي او بل دام دا چې انسان چې کله د الله خبره مني نو د په اوچتو درجو کې او کله چې د الله خبره نه مني د رسول خبره نه مني د رسول په طریقه باندې خپل جنت یې رہی نو دې بیا لاندې ورځيږي. مخکې ترشی او الله وی اولئک کالانعام داخلك پشان د سارو دي او ساروی سکه بل معزل بلکې د دینم بدتر دي. دلته کې ما خبره کوله ثم رددناه اسفل السافلين
وإلا الذين آمنوا إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون مگر آگا سان چی ایمان را بڑھلے دویمہ خبر دا چی وعملوا الصالحات عمل صالح کرلے نو فلهم اجر غیر ممنون دلیل پارا اجر دے بی انتہا بے حساب بی انتہا دیکھ لک ولاڑ لے پا توحید بانے دیکھ لک ولاڑ لے پا سنت بانے دے قرآن و سنت بانے عمل کئی دا اللہ سرا سوک شرک نہ جوڑئی الا الذین آمنوا مگر آن کسان چی ایمان راوڑے و عمل صالح کر لے نو دے لاندے دلاندو نکی گینا دے سری لکی گینا دے آغا ذلت تم نرسی کم چھے اللہ رب العزت ہوئی دے دا سے عمر تے ارسو لیکے لا یعلم بعد علم شیعہ وہی سوچے قرآن و سنت بانے عمل کئی توحید بانے دے کلک ولاڑ لے دے توحید بانے قائم دے دالا پا دین مائے دے قائم دے نو دا عقل بیان خرابی گی دا ذہن برابری کلا کلا دا سے اوشی چے دا جب خوبند شی جب بانے دے خبر نشی کولے لیکن عقل دا آغا ذہن بیاؤں آغا خبر بانے کلک ولاڑی اے بانے قائم نو الا الذین آمنوا مگر آکسان چی ایمان روڑے وعملوا الصالحات وعمل صالح کر لے فلہم اجر غیر ممنون دیا پارا بیا پر آخرت کے اجر دے بے انتہا اللہ بولا بے انتہا اجر ورکے بے حساب اجر ورکئی دنیا کے یہ سڑے ہوئے ما دمرا مزدوری اکڑا مالا دون مزدوری پکار دوس یہ اور مزدوری کرلا 3 روزی کرلا 10 روزی کرلا 6 روزی کرلا میاش کرلا مالا وز دے دیاری پکار دا دے مزدوری پکار دا سمرا دا دے چیز سمرا مزدوری کی گنا آغا مزدوری اللہ کی خلاص شی نو دا ہود پا اندازہ کے دن نشوا اللہ رب العزت چیز اللہ اجر ورکین دا عمر سمرا دے دا عمر کاوا او یا کال دے کاتیا دے کلستیا دے کسل کالا عمر دے سل کال عمر شون دا عمر مناسب دلا بدلن اور کئی دا عمل مطابق دلا بدلن اور کئی بولے دے دنیا کے کم کار کر لے کم سے کر لی داغے مطابق چیشی خود دے مطابق اس نے کی گی اس نے رسی بیا دنیا کے من اللہ رب العزت نے متون دی اغد استعمالی دغه توفیق الله رب العزت دل ورکړل چې دې لګیا ایمان راوړل عمل صالح کړل دې کله جمعات ترازی کله درس ترازی کله سبق ترازی کله سکه کله سکه نیک اعمال دې کوي پدې نیک اعمال دا توفیق دا الله دې چې کله الله دا کار پدما کړل توفیق الله ور کړل نو انسان به څه کمال لې بیا الله رب العزت په آخرت کې دې حساب ور کوي دې بدلم بیا ور کوي او سمرے ورکینو بے انتہائی ورکی دے چی سمرہ اصل کالا جوان دے 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 جوان مطابق آل دے گے والا اصل کالا ورکی بیا ایسا کر زوس نادیسی نہ کئی دے چی اصلو کالو کما مزدوری کی گی کما دیاری کی گی آوہ والا ورکی او ایسا اتنو خلاص بس دے ستا اجرت پورشو نا اجرت خود دو چیو گورے پدغی لحاظ سر دیر کم کی گی لیکن اللہ چی ورکی نو بے انتہائی ورکی بیا دل عمر اگر سل کال عمر دے میں سب مثلا دل دگے وس دل چکم عمر ورکلے شید نام دمرا عمر چی آگا بے انتہا عمر دے آگا ٹول عمر بے پا راحت کی پا آرام کی وئی پا خوشحالو کی وئی پا مزو کی وئی مزیم داسی دی دا سے مزیدی
قرآن کریم کې الله رب العزت وایي د دې لپاره خوشالیانی دی الته کې ما تشتهی الانفس چې د دې نفسونه سمای خوشاليږي سنې غواړي ابدي لپاره وتلذ به الاعين سترګې په سمای مزي اخلي سترګې په سمای خوشاليږي هغه سيزونه حالت کې د لپاره نو څو لږ وخت لپاره باندې چې لږ وخت لپاره ورکړې شي بس خبر اخلاص شي نه دا به نو غیر ممنون دا به به انتهائی به انتها یې پر وخت نشته چې بس سلو کالو پورې ورکی خبر اخلاص شو زوس ګرځه نو ایمان دې او عمل صالح دې عمل صالح څه ته عمل صالح ویل کېږي دا الله حکم تا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم طریقې تا بل چا ویل عمل صالح دې ته وایي چې ما سو او شر او حسنه شریعت چې کوم خوي تحسین کړي شریعت جایز کړي هغه کار ته وایي عمل صالح ادا زمګه پښتو کې رقم خبره چې ویل کې دا الله حکم د پیغمبر طریقه بس دا جو عمل صالح دی الګي اول کې ایمان دی ایمان توحید دی د شرک نه ځان ساتلی نور پسې عمل له عمل صالح عمل صالح کې یوازې دانا چې بس موږ کې بس دانا نه چې یوازې به روزي نصیب بس دا کوم چې ارکان دي سلور ارکان دي ایمان نرستو موز دے روزہ دا حج دے زکات تے صرف دغه بکے بس دے مسلمان دے مومن دے عمل صالح کون کہہ رہے نه دا ټول ځوان زمونږ تبلیغان رونه وایي چې د بهر زندگی د موږ مقصد دا دی چې زمونږ د بهر زندگی د مانزه په اصول کې راشي مانزه کې ته خبر نه کې صرف الحمدلله سبحانك اللهم نشورو کې اخره پورا دا وای نور څه خبر نشي کولای دغه سه بهر به هغه خبره کې چې کوم الله او د الله رسول فرمان مطابقي غلط خبره باندې کې دارنګه دې لاسی تل لزبابل سکام کوما بل تبلاس نو راچو دغه سه بهر به هغه کار کې چې هغه الله د الله رسول د حکم مطابقي نو ایمان او عمل صالح عمل صالح دا ټلی دنیا کې هډر خلک لګیا دي نیک کارونه کوي هر نیک کار ته عمل صالح نه ویل کیږي د ایمان سرین عمل صالح بئی یو سره لګیا دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم د سنت مطابق د ژوند تیری یا یو عمل راغسته دی هغه کوي لیکن هغه ته ایمانی نشتی هغه لګیا دی د شرک کوي دا عمل دا برباد دی ولې قران کریم کې الله رب العزت ویلي دغه کافرو په باره کې او دغه کارونه هم کوي هغه انساني همدردی لري اگر چې هغه کې دي ځان یو حدا پورې دروژن دي الګا دغه چې انساني همدردی کې نو دا یوازې استاد خپل ملک د پاره دی کنه ټول دنیا د پاره دی ولې دانو سره انسانان نه یسو نال دغه خپل لګوي ورکه او دلته یدول زهر ورکه ال دغه هغه سره خصلو کې او دلته د دی باندې بمان وره ال دغه هغه لا یو سکه هغه لا خ سوچ کې او د دې لپاره بد سوچ کې لیکن بیا ظاهر کې چې ګوره وتا بعضی کارونه پکې دي اگر چې حال د پاکستان مسلمانانو اوسي عام مسلمانانو سره ماغي لګي خېګړي کوي وسره ولې دا د ملک شهري دي نو دا موږ باندې حق دي کارونه سره کوي خېګړي سره کوي د وړو سره کوي د
بډاګانو سره کوي، مشرانو سره کوي، خلکو سره کوي چې هغه بیروزګار دي. لیکن الله رب العزت وایي وقدمنا الى ما عملوا من عمل، منګه قص کړل دا هغه عمل چې دا خلک کوم عمل کوي هغه هر څه چی فجعلنا هباء منصورا، نو ګرځولې موږ هغه لره دوړال وزولې شوي. د دې هغه عمل داسې چې هغه دوړ په شانتي الوتل خبر خلاص دي ته داغه اجر او ثواب نه ملاويږي. دنیا کې داغه بدله پوره کړی شي دا دې چې سکړلی داغه بدله ول دنیا کې ورکړی شي داغه نصيحت ول ورکړی شي دا. ولې الله رب العزت چې سمانه نعمتونه دې په سړي باندې کده شپه او ورځ دې ټول ژوند څومره چي دې بلوغ نه واخله چې د مرګ پورې د سر په سیده باندې کینی دی بده یو نعمت هم شکریا ادا نه کی پورا بنشي. دلالان دامونه ورکړلی، سترګې ورکړلی، وګونه ورکړلی، لاسونه ورکړلی، روغ دامونه، روغ بدن او جسم ورکړل، صحت ورکړل، دله مال ورکړل، دولت ورکړل، دله اولاد ورکړل. د یو شی هم دیکھو شکریا ادا کول غواړي چې دا شکریا ادا کم نو ادا کول نشي ښا د عمر کم دی، عمر لګ دی، شکریا د پاره ډیر وخت پکار دی. الله رب العزت خوئی که تاسو زمانه نعمتونه شمارول شروع کې نو شمارول قدر نشي. وان تعودوا نعمت الله لا تحصوها، ته شکریا ادا کول وې شکریا ادا کول خو ډیر لري خبره ده. دا الله نعمتونه شمارول شروع کې نشمارول نشي ښا. هر ورځ چې تابع کم نعمتونه کیږي، کم رحمتونه تابع کیږي الله تعالی طرفنا، تابع کم پیرزونی کولای کیږي نو داغه ته حساب نشي ور کولای. نزغوا الى الذين امنوا وعملوا الصالحات، هغه کسان هغه بذلیل نه یا برسوا نه چا چې ایمان نه وړي عمل صالح کړي زکه چې د پاره د اجر به انتها فلهم اجر غیر ممنون، نو د دې لپاره د اجر به انتها نه ختمیدون کړي، نه ختمیدون کې ژوند دې نو نه ختمیدون کې نعمتونه دي. فما یکذبک بعد بالدین، نستو بستا تکذیب کوي د دین رستو، دین رستو ستا تکذیب وسوکو کی. فما یکذبک بعد بالدین، قیامت تکذیب کیو د قیامت په باره کې ته خبر ورکې او داخله بیا ته تم دروغجن وای سو بستا تکذیب کی. باندې فما یکذبک بعد بالدین، نس شه د چې آماده کی تا په دروغ باندې په ورځ د قیامت، د قیامت پر باندې تا آماده کی په باندې چې دا دروغ دي، قیامت دروغجن دی وای. حالات روانې سو به دروغجن کی. یا فما یکذبک سو بستا تکذیبو کی تا ته وسو دروغجن وای دین رستو بالدین په بارا د قیامت کې. علیس اللہ بحکم الحاکمین، آیا نہ دے اللہ خواہ فیصلہ کون کے فیصلہ کون کو نا اللہ دے احکم پٹول بائیں اوچت تے دا اللہ فیصلہ پٹول بائیں اوچت تے دا قرآن فیصلہ پٹول اوچت تے دا با سپر لائی دینا آخواتا بلا بنائی لا کدینو یا با نور لالاگان کدین لالاگان با کتائی سپر قانون. اب قرآن کریمی زمانگا خلق ہو کلچے مسئلہ راشید فیصلے تپوس دیو کہ پسما ہے فیصلہ بکیں نگر دب کمے کی فائدے نو دے آگے تو زور کی خواہ اگر فیصلہ پسک ہے ددو فیصلہ هغه په قانون باندې د پکې خیال دا دی چې ماته په دې کې فائدہ میلاو شي نو دا وایي نو موږ پاکستان کې وسو کنه موږ په ملک کې وسو په ملک چې کم قانون یې په هغه باندې فیصله کوو نو موږ نه خو نشو وځي کنه کله چې شریعت کې د خیری
الله رب العزت منافقان مبارک دا خبر کړلا وَيَكُنْ لَهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ کله چې د دې پدې کې حق خیر ده د دې پدې کې فائدہ ده دنیوي فائدہ نو هغه ته راځي تابعدار چې کله شریعت کې د فائدہ ده ښکاری بده تبکه نو دی وای اگر چې موږ پاکستان کې اوس ملک مسلمانان یو مسلمانانو هوته نه شو کنه موږ په فیصله په مسلمان شریعت باندې کوو د خپل فائدې ته ګوري علیہ السلام بیا کمل حاکمین اسرت چې کله ختم شي دا آیات چې ویل شي وای سنت دار اجتهاد دا وای بلا ولنا الله دې احکم الحاکمین ونحن علی ذلک من الشاهدین امنګ یو په دې باندې د گواہی کوونکو نه چې الله احکم الحاکمین دې سورت ختم شو سورت کې سلور شواهدو دانګه سورت کې تذکرہ دی و چې انسان پیدا دی فی احسن تقویم دانګه سورت کې دا خبره ذکر کړی شو چې الله دې احکم الحاکمین حاکمیت د الله دی دبل وس حاکمیتی نرشته وي سبانه بیا والتین والزیتون گواده انذر والزیتون او خونا وطور سین او شنغر خستا وهذا البلد الامین او دا خار امن والا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم یقینا پیدا کړل موږ انسان په کلی سان چکی ثم رددناه اسفل سافلین بیا واپس کړل موږ دلرا لاندې دلاندونه الا الذين امنوا مگر هغه سان چې ایمان راوړل عمل صالح کړل فلهم اجر غیر ممنون نو دې لپاره اجر دې به انتها فما يكذبك بعد بالدين نو څوک بس تا تکذیب کوي دین ورستو د قیامت په باره کې علیہ السلام بحکم الحاکمین آیا نه دی الله خا فیصله کوونکې د فیصله کوونکو نه ولې نه دی خامخا دی الله الله رب عزت موږ له قران او سنت باندې عمل کول توفیق راکړي